سره ولاړ دي، د هغوی نه موقع پخلوچي شوی دی. دا خو 36 غنټې مخکې رفیع الله او صفیع الله دواړه وروڼه دي، د خپل خور متعلق ریپورټ کړی و چې یاره زموږ خور شته دی نه، او دا 3 بچي دي او واده ده. نو دلته مټه کې په هغې کې د دې خپل کیس هم د خلا دپاره په عدالت کې روان دی. په هغې کې موږ خصوصي ټیم د ډي پي او صاحب په حکم باندې تشکیل کړ او په هغې کې نن سهار یعنې 36 غنټې بعد کامیابي وشوه، ډیډ باډي هم ریکور شوله او په هغې کې 2 زنانه چې کوم په دې کیس کې ملوثې دي، یوه د دې سړي مور ده او یوې ښځه ده دویمه. نو هغې دواړه چې دي ګرفتاري دي او دا سړی فی الحال چې دی نو دی عدم گرفتار دی او مزید تفتیش پکې شروع دی. پوسټ مارټم دپاره هم لاش راوړی دی، نو نورې خبرې به تفتیش کې مخکې راځي. ډي سي پي صاحب د اطلاع مطابق تاسو ته چې یاره دا ښځه د 2 ښځې دي، آیا دا چې کوم اوس د دې ډیت وشو نو دا مشره ده که دا کشره ده او ایج یې څومره دي تقریبا؟ دا مشره ښځه ده، د دې 3 بچي دي او تقریبا دغه 32 سال د دې عمر دی. او دویمه ښځه چې ده نو فی الحال د هغه په کور کې و، هغه هم گرفتار ده او مور هم گرفتار ده، صرف دی عدم گرفتار دی. کتونکو تاسو وکتل چې ډي اس پي صاحب په دې باندې خبرې وکړې، هغوی په خپل موقف ورکړ چې په 36 غنټو کې دننه دا مونږ چې کوم په دې کې 2 کسان نیولي شوي دي، یو د هغه هلک مور ده، یو د هغه هلک چې کوم دویمه ښځه ده او هغه هلک پسې تفتیش روان دی. ما سره ایس ایچ او صاحب ولاړ دی فقیرجان خان چې یاره دې کې دوی څومره کوشش وکړو، دوی ته دا اطلاع څنګه میلاو شوه؟ دا خو 36 غنټې مخکې موږ ته ریپورټ شوی و د ډي اس پي صاحب په نګرانۍ کې. موږ چې کوم دی نو د دې تحقیقات وکړلو او دا ناش موږ 36 غنټې کې دننه برآمد کړو. د ډي پي او صاحب په حکم باندې چې کوم دی د ډي اس پي صاحب په نګرانۍ کې دا ناش موږ برآمد کړو او هسپتال ته م وړی دی. دې کې 2 ملزمان ګرفتار دي، یو د ملزم مور ده، بله ښځه ده او ملزم عدم گرفتار دی. گرفتارۍ کوشش شروع دی، انشاءالله جلد به کامیابي نصیب شي.